بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. سورة کهف موږ شروع کړی وو. د سورة کهف کې موږ ویل چې دا سورت چې کوم دجال یا دجالي فتنه ده یا د مادیات یا د جدید مغربي تهذیب چې داغه بنیاد یهودیت او څه دی عیسایت دی، چې دا صورت د دې مضامین یا د دې مطلق تلاوت یا دا صورت حفظ کول رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل دي چې دا فتنو څخه مسلمان څه کوي، محفوظه کوي. نو د دې مضامین هم داسې دي که انسان معمولي قدر په باریکي سره پر دې باندې غور و فکر وکړي، ډېر شیان د انسان مخ ته، ډېر نکتې د انسان مخ ته څه کېږي، هغه ښکاره کېږي. موږ ویل چې د ایمانیاتو د مادیت چې کوم کشمکش دی دا د ایمان سره دا صورت ته څه کوي، آراسته کوي. یا د ظاهري اسباب چې د خلکو پر هغه باندې څه دی ایمان او یقین څه کېږي، هغه زیاتېږي. کشمکش د مادیاتو د ایمانیاتو دی، کشمکش د روحانیاتو د مادیت دی، کشمکش پر ظاهري اسباب باندې یقین ساتل، ایمان راوړل، او کشمکش ظاهري سبب اختیارول لیکن یقین پر چا باندې ساتل، پر مسبب الاسباب باندې ساتل. یعنی د دې ګرد صورت خلاصه هغه دغه ده. په دې صورت کې څلور واقعات الله سبحانه وتعالی څه کوي بیانوي. اوله واقعه د اصحاب کهف ده چې په تیرو درو آیتو کې ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم په اجمال سره موږ څه کول وویل. په اجمال سره موږ داسې وویل چې کوم ځای د غار واقع د کهف چیرې واقع دی او د خلک څوک دا په کومه زمانه سره په کومه زمانه کې څه سوي دي، تیر سوي دي، او دې اختلاف د کوم بادشاه سره رالی دا موږ په اجمال سره څه کوي تفصیل څه کوي اجمال مې ووایي. لیکن دلته دا اوس نحن نقص عليك نبأهم بالحق د دې ځای څخه د دا واقع مکمله تفصیل الله سبحانه وتعالی څه کوي بیانوي. دلته څلور واقعات الله پاک څه کړي دي بیان کړي دي. څلور واقعات یې ګردي جلا دي یو د بل څخه، لیکن د څلور سرو واقعاتو نفس مضمون یا هغه حکمت او فلسفه هغه څه ده، هغه یوه ده. مطلب یو واقعیت د اصحاب کهف ده چې هغه مادي اسباب د حق دپاره څه کوي پرېږدي، صحیح، د توحید دپاره د شرک خلاف د څه کېږي برسرې پرې کار کېږي. دویم واقع راځي هغه د دوو خلکو او د باغو څه د واقع ده. دریم واقع راځي هغه د موسی علیه السلام د خضر علیه السلام څه د واقع ده. دریم واقع راځي هغه د ذوالقرنین څه ده واقع ده. درو سرو واقعاتو نفس مضمون هغه دغه دی چې د مادیت او د روحانیت څه دی، هغه یو جنګ دی. مسلمان هغه به د ایمان لار څه کوي، د روحانیت لار به څه کوي اختیاري، مادیت به څه کوي به طور سبب اختیاري، لیکن به طور ازمایش په ځان څه کوي ځینې ګرځي. دلته الله سبحانه وتعالی تفصیل بیانوي نحن نقص عليك نبأهم بالحق. موږ ویل چې دا واقعه د عیسی علیه السلام څخه 2500 کاله وروسته سوې وه، پېښ سوې وه. پېښ سوې چیرې وه؟ افسوس په نامه باندې په روم کې څه موجوده ایشیا کوچک سیمه ورته وایي، ترکیه ورته وایي، دغه وخت د روم څه پاتې شوې ده، علاقه پاتې شوې ده افسوس ښار کې. او بادشاه چې هغه ډیشیس ورته ویل کېدی، په اردو کې موږ دقیانوس ورته وایي. څه ورته وایي؟ اصل نوم یې څه دی؟ ډیشیس دی. د هغه په زمانه کې پېښ شوې وه. هغه د عیسایت چې توحید کومه لار وه هغه یې پرېښې وه، د شرک لار یې څه کړې وه اختیار کړې وه، او خپل چې کوم رعایه وه هغه یې ګرده پابنده کول چې دوی هم د شرک لار څه کړي اختیار کړي. لیکن دا ځوانان ته الله سبحانه وتعالی موحدینو د شرک لار نه اختیارول. او بیا دا واقعه چې ده مطلب هغه کله کله روایات هغه په افسانوي روایات څه سي بدل سي، حقایق څه سي مسخ سي، د خلکو څه سي ویر سي. موږ ویل چې د اصحاب کهف الله سبحانه وتعالی برته راژوندي کړي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه تقریبا یو 100 کاله مخکې، د پیدایش 100 کاله مخکې الله سبحانه وتعالی 309 کاله دې څه پاتې شوي دي، پاتې شوي دي. بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت څخه یو 100 کاله مخکې دې څه شوي دي راژوندي شوي دي. نو پر دا واقعه مطلب هغه روایات په افسانوي روایات څه شوي وو بدل شوي وو. الله سبحانه وتعالی برته حقیقي صورتیال چې هغه باندې د یهود خبر نه څوک په خبرو د نصارا په خبرو الله سبحانه وتعالی څه کوي هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذریعه باندې انسانیت ته ښکاره کوي چې نحن نقص عليك نبأهم بالحق. نحن نقص موږ بیانو عليك په تا باندې رسول صلی الله علیه وسلم نبأهم خبر د اصحاب کهف بالحق
حق سره څه کوو بیانو داسې بیانو چې په هغه کې به نه به اوس افراط موجود وي نه به څه موجود وي نه به تفریط موجود وي نه به مبالغه آرایي په دې کې څه موجود وي. اولنۍ خبره دا ده انهم فتیة آمنوا بربهم اجمال ختیل اذا والفتیة الى الكهف چې ټکانه ونیول هغه ځوانانو کوم ځای غار او د لاسې دعا وغوښتله چې موږ ته ستا د جانب څخه رحمت راکړې او موږ معامله چې موږ ته سره هدایت او رهنمایي زموږ څه کې هغه وکړي. صحیح اجماع کې تیر شوی دی. دلته الله سبحانه تفصیل ذکر کوي انهم فتیة آمنوا بربهم د یو جماعت د چا د ځوانانو آمنوا بربهم د شرک د بت پرستۍ څه وکړي انکار یې وکړي کومه لار اختیار کړه د توحید لارې څه کړه اختیار کړه او توحید لار په معاشره کې په سماج کې چې دی اوسېدل د توحید لار تلل د دې مزاحمت مخالفت کې دی د تکلیف او د ابتلا سره څه کېدل مخامخ کېدل دی راولاړ ابن کثیر رحمه الله کاږي چې د ګرد انبیاء علیهم السلام سنت دا دی چې په کوم شهر کې په کوم وطن کې دی د دین پر احکام باندې څه نسو کولی عمل نسو کولی دغه ځای به دی څه کوي هجرت به وکړي. صحیح رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې څخه هجرت کړی چیرته تللی مدینې منورې ته تللی دا خلکو هم هغه ښار وطن پرېښتی دي چیرته تللی دي د ایمان پر تقاضا باندې سماج و معاشره او ملک ریاست یې پرېښی دي او غار لڅ سوي دي هغه تللی دي. مطلب که اوس دا د جدید تناظر کې عصر حاضر په معروض کې دغه واقع ته موږ وګورو چې دا اصحاب کهف کم قدم کم سټپ اخیست دغه څه بالکل عکس سټپ د معاشره څخه کې د ملک یا د دې ملک باشندگان هغه څه کې هغه اخلي. فرض کړه دا د ملک دی کم از کم په اسلامي احکام باندې پر دې باندې په انفرادي ژوند کې پر دې باندې عمل کول څه دي هغه ډېر ښه ممکن دي. لیکن دا خلک څه کوي پاکستان خلک پرېږدي خالي ډاکټران 3 لکه ډاکټران دا کال 2 کې مایګریټ شوي دي چیرته تللي دي هغه یو ایس تللي دي یا ویسټ تللي دي یا یورپي ملکونو ته شوي هغه تللي د څه لپاره تللي دي د خپل بهتره مادي مستقبل لپاره اگر چې په فیوچر کې په مستقبل کې به دې چې سره مخامخ کېږي یعنی مادي طور ظاهري اسباب دې څه کې ګین کی روحاني طور دغه معاوضه او قیمت د دې نسلونو څخه کې چکاوي د دې نسلونو چې روان یې هغه به د مادي طور به ډېر سي اسوده یي خوشحاله لیکن روحاني طور به داسې دا نه معلومه چې بیا هندو پاتې سي بیا سیک پاتې سي بیا یهودي او عیسایي پاتې سي بیا د سیک د یهودي سره څه وکړي واده وکړي بیا د کړوسیانو المسیانو کې مطلب دا بالکل فیکټ اینډ فیګر ستا هغه خلک چې هغه د برطانیه خلاف د سامراج خلاف څه کړي دي ریزسټنس یې کړی مزاحمت یې کړی دي غټ غټ علما کرام د هغو کړوسیان المسیان چې بیا یو ایس او مغربي ملکونو تللي دي هغه د الحاد د حریت او بعض اوقات سره خدای نه خاصه سوي دي مرتده سوي دي مادي ترقي مطلب اسلامي رجحان دا دی چې روحانیات په تصور کې ترجیح ورکوي برچماني پر مادیاتو باندې د صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ګور د انبیاء علیهم السلام سنت هغه د سابقه سنت دغه دی صحیح چې د مادیات پرې شوی د کوم خطراتلو د روحانیت خطراتلو انهم فتیة دا یو جماعت آمنوا بربهم د ایمان راوړي په خپل رب باندې او د ایمان چې ته راوړې د هر شي ته یو اجر او صله څه کېږي ملاویږي د ایمان اجر او صله الله سبحانه وتعالی ته ظاهري صله نه درکړي لیکن داسې باطني معنوي صله الله سبحانه وتعالی ورکړله چې هغه چې وزدناهم هدی زیات کړي الله سبحانه وتعالی د دې شي هدایت یې ورزیات کړي یعنې الله سبحانه وتعالی انسان ته خالي بصارت حاصل یو شی دی څه کوي ویني دا خلک د الله سبحانه وتعالی څه نصیب کړي زدناهم هدی هدایت یې ورزیات کړي دې ته ایماني بصیرت څه کړي ورنصیب کړي صحیح ښه او د انسان په وجود کې یو حصه ده چې هغه څه ویل کېږي زړه ویل کېږي زړه ته په عربي کې څه ویل کېږي قلب ویل کېږي قلب وایي به دې ته چې هغه څه وي ولټنا پلټنا په حرکت کې دی څه مطلب انقلاب هم د چې سره وي قلب څه وتلی او په انسان په ژوند کې انقلاب هغه وخت راځي چې انسان د زړه څه وشي ترانسفورمیشن وي د زړه څه وشي اصلاح وشي انسان په شخصیت کې څه راځي هغه انقلاب تبدیلي څه کېږي هغه راځي د روحانیاتو پر لار که کوم سړی روان شو د هغه زړه ته څه اطمینان
دغه زړه ته څه بصیرت، دغه زړه ته څه سکون الله سبحانه وتعالی څه کوي ونصیب کوي. د مادیات خاصیت بیا څه دی چې د مادیات پر لار د اسباب پر لار انسان څومره ځي، بېچیني بې سکوني عدم اطمینان د ده څه جوړېږي مقدر جوړېږي. سر په خلاصېږي. مطلب دا ورلډ ویو دی، یو ورلډ ویو دا دی د مادیت ورلډ ویو دی چې روحانیت اطمینان سکون دا په پیسه په پراپرټي په جایداد په غټ عهده په غټ پوزیشن په دا شان څه کېږي پیدا کېږي. دویم ورلډ ویو اسلامیک ورلډ ویو روحانیات ورلډ ویو دا دی چې د الله سبحانه وتعالی سره د زړه د کوچني مزغه د ټوکړه اساس و منسلک شوه. سر په خلاصېږي. ظاهري اسباب ته اختیاروي سي لیکن ظاهري اسباب باندې څه نه ساتي ایمان او یقین نه ساتي. دا د زړه ټوکړه ظاهري سبب دی اختیار کړي لیکن په ظاهري سبب دی څه لري ایمان او یقین نه لري. تعلق د چا سره دی الله سره دی. بس دې ټوکړې ته به الله سبحانه وتعالی څه نصیب کړي اطمینان څه کوي نصیب کړي. نو وربطنا على قلوبهم آمنوا بربهم د ایمان راوړي یو معنوي صله الله پاک ورکړه چې د دې هدایت یې زیات کړي. دویمه صله یې څه ورکړل وربطنا على قلوبهم د دې زړونو کې رب څه کوي پیدا کړي. اذ قاموا چې دې څه حق باندې ودرېدو فقالوا ربنا رب السماوات والارض چې دې ودرېدو بیا دعا وغوښتله ویې ویلې ربنا زموږ رب چې دی هغه رب دی رب السماوات والارض چې هغه د مځکې او د اسمانو څه دی رب دی. لن ندعو من دونه الها نه راغواړو د دغه ربه ما سوا بل خدای دې نه کوي. لقد قلنا که موږ د نور خدایانو څخه مدد وغواړو په نور خدایانو ایمان او یقین وساتو لقد قلنا اذا شططا په داسې صورت کې موږ دې خبره وکړل چې هغه د عقل څخه ډېر لرې دی. یعنې بیا موږ یو حکامت حماقت او بېوقوفي څه کړل هغه وکړل. بیا دوی وایي چې هؤلاء قومنا دا زموږ قوم دی اتخذوا من دونه آلهه په دغه لوی رب ما سوا بل خدای څه کوي هغه یې ونیوی. صحیح شو. اوس خبره دا ده یو مدعي دویم څه منکر دا بار ثبوت همیشه پر چا باندې پر مدعي باندې. اسلامیک لیګل سیستم ډېر څه دی برډن اف پروف هغه پر مدعي باندې څه کوي اچي په یو شي ته دعوه لري دا دعوه ته ثابته کړه چې دا شی ستا دی. سر په خلاصېږي. او مدعي چې دی هغه به څه هغه مدعا علی هغه منکر هغه څه ویل کېږي. که مدعي راولاړ سي د شي ثبوت نه کړي پیش بیا د مدعا علی څخه یا منکر څخه څه اخیستل کېږي فرض که حلف اخیستل کېږي. اسلامي پروسیجر هغه څه دی هغه دا دی. نو دلته بار ثبوت چې دی هغه پر چا باندې دی هغه مدعي چې هغه ډیشیس دی دقیانوس دی یا عام پبلیک دی هغه وایي خدای نه خاصه ده یو خدای ما سوا نور خدایان ستا چې دی د یو خدای ما سوا نور خدایان ستا ته دا دعوه لري پر دې دعوه باندې ته چشم راوړي ثبوت راوړي. بار ثبوت پر چا دی پر مدعي باندې چې دعوه لري. سره په خاص د دې د دا دعوی خلاف اصحاب کاف څه دي منکر دي. سره په بار ثبوت پر چا دی برډن اف پروف پر چا باندې دي پر ډیشیس باندې پر دقیانوس باندې دي. نو دوی ورته وایي لولا یأتون علیهم بسلطان مبین که خدای ما سوا نور خدایان سته نو ته یو ثبوت دلیل خو راوړي. ثبوت دلیل بیا پر دوه قسمه دی. یو ثبوت دلیل دا دی چې هغه د محسوساتو د مشاهدات څخه چې انسان ته الله پاک کم فیکلټیز ورکړي دي کم د حواسو د مشاهداتو د علم کم ذرایع ورکړي دي په هغه د یو دلیل راوړي چې هغه مشاهدات یا محسوسات ورته ویل کېږي. سره په خلاصېږي هغه هم نشي راوړلی چې هغه ریزن بیس څه راوړي یو دلیل راوړي یا دې دلیل راوړي چې هغه د منسوسات څخه دي. منسوسات معنی دا دي چې هغه د الله پاک علم د نبي په ذریعه الله پاک انسانانو ته څه کړي راوړي نه د محسوسات سره راوړي نه د مشاهدات سره راوړي نه د منسوسات سره راوړي. د منسوسات څه ولې نه سره راوړلی چې د شرک ګرده کیله چې هغه د وحي خلاف څه سوي جوړ سوي وحي پر توحید باندې سي مبني. نو هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة دا زموږ قوم دی اتخذوا من دونه آلهة د یو خدای ما سوا د نور خدایان څه کړي دي نیولي دي لولا یأتون علیهم بسلطان مبین دوی راتګ ولې نه کوي په سلطان بیان سره چې نه محسوسات کې دلیل لري نه په مشاهدات کې لري نه په منسوسات کې لري.
فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا. تر دې بیا غټ ظالم سته چې پر الله سبحانه وتعالی باندې دروغ افترا څه کوي هغه تړي. صحیح. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. اوس الله سبحانه وتعالی وایي وإذ اعتزلتموهم چې کله تی کناره کش سواس د چا څخه د دقیانوس څخه او د هغه د رعایا څخه وما يعبدون الا الله او دی الله په کوئی د اصحاب کهف عبادت نه کوي مګر د چا عبادت کوي دی وایي الله عبادت کوي. فأووا الى الكهف یتی ونیسي یو کهف یو کوه یو غاره په غره کې. مفسرین دا بیان کړي دي چې د سور چې کوم واقع ده هغه دپاره الله سبحانه وتعالی غار سور څه کړي ادا کړي. دلته د کهف تورې څه کړي ادا کړي. معنا دا ده په د غارو په کهف کې څه شته فرق شته. صحیح. د اوس د هرا دپاره هم د غار تور استعمالیږي، د سور دپاره هم کوم تور استعمالیږي؟ د غار تور استعمالیږي. دلته د کهف دپاره اصحاب کهف دپاره الله سبحانه وتعالی کوم تور استعمالي؟ اصحاب الغار الله پاک نه استعمالي، اصحاب الکهف څه کوي؟ استعمالي. دغه مفسرین فرق ته بیان کړي دي چې غار وغه ته ویل کېږي چې په هغه کې د محدوده چند کسانو څه گنجایش مطلب د غار سور له زه ورغلی په هغه کې زیاده سي د څلور پنځه کسان یا شپږ کسان د دې څخه زیات څه نشي کولی هغه مختصره ځای. او دا کهف چې دا بالکل لکه په غرو کې شتیخاني دا کله کله دومره غټې چې په کیلومیټرز باندې سي مشتملي. د په تاریخ کې ډېر داسې کهف شته او بلوچستان کې هم شاید دي چې هغه په میلو میلو باندې سي مشتملي. هغه رنګه د غره سي تیخانه. اوس دا غار سور د غره په سر کې ده. غره به ته څه کېږي ورکېږي لوړه څه ده قاره ده. کهف چې هغه تر غره سي لاندې او کله کله پر میلو باندې سي مشتملي. نو تی ټکانه ونیسي په کهف کې په غاره کې ینشر لکم ربکم برحمته. د الله وعده ده چې الله سبحانه وتعالی به تی د خپل رحمت څخه غوړوي. ویهیئ لکم من امرکم مرفقا او اهتمام به کوي ستاسې دپاره ستی په امر کې ستی په معامله کې مرفقا د سهولت د آرام. هغه څرنګه کوي اوس هغه الله سبحانه وتعالی بیانوي. وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين. انسان ته په دغه غرو کې تر ګورو غټ مشکل و انسان ته دا ورپېښ شي چې هلته یخي هلته تاریکۍ هلته شونو سي موجود دي هلته د اوبو سي کثرت دي د هغه د وجې د زیم د وجې جراثیم مختلف شان څه کېږي هغه پیدا کېږي ډیولپ کېږي سره خلاصېږي چې هغه به د ناجوړي څه جوړېږي سبب ذریعه جوړېږي. اوس الله سبحانه وتعالی داسې اهتمام له کړی چې پر دې به لمر راوختي. اوس لمر که پر تا برابر وي ستا دپاره بیا د ګرمۍ څه جوړېږي ذریعه جوړېږي. او که لمر ګسن نه وي هلته هغه ټنډۍ د وجې د زنګ د وجې دغه د وجې ناجوړي و مختلف جراثیم دا شیان څه کېږي هغه ډیولپ کېږي. الله پاک دا غر په داسې انداز کې دا غر ته وجود ورکړی و چې بیا دې ته ټکانه ورکړې ول چې پر هغه باندې لمر راختي لمر رڼا څه کېدله راتلله تازه هوا څه کېدله راتلله لیکن برای راست لمر پر هغه څه کېدی نه پرېوتی. مثال هغه مفسرین بیان وکړي چې د دا غارې خوله چې و دا کومه خواته وه شماله خواته وه. اوس هم ډېر غټ بلډینګان جوړېږي ډېر غټې کارخانې څه کېږي هغه جوړېږي. خلک څه کوي دا کړکیانې چې ورکوي هغه کومه خواته ورکوي د شمال خواته ورکوي. اوس دا بلډینګ د کړکۍ د شمال د خوا څخه ورکوي هوا به راځي رڼا به راځي لیکن د لمر هغه ګرمي د لمر دغه چې دغه څخه داسې محفوظ وي. وترى الشمس ته به ویني د لمر اذا طلعت چې پر دې باندې څه سي راوخي تزاور عن كهفهم اوړي هغه د دې څخه دغه غارې څخه ذات اليمين کومه خواته وشل د یمین خواته. واذا غربت او چې کله پرېوځي تقرضهم ذات الشمال بیا جنې واوړي سیر ته سي جنې کومه خواته د شمال خواته. وهم في فجوة من فجوه بیا دې ته ویل کېږي چې یو پراخ صحنې پراخ ځای انسان په اسانۍ سره هلته څه کېدی سي ژوند تېروی سي وخت تېروی سي صحیح هغه ته ویل کېږي.
او دوی په یو فجوه کې دي، د غارې څه دي په یو خلا کې دي. ذلک من آیات الله، دا د الله سبحانه وتعالی د څخه دی، نشانونو څخه دی. من يهد الله فهو المهتد، کوم سړي ته الله هدایت ورکړي هغه پر شونې دي، پر هدایت باندې دي. اوس دا کائنات نه دي، په کائنات کې وایي ډېر غټ اصحاب نظر، اصحاب فکر خلک سته، هغه د پر کائنات څه کوي، غور کوي. لکه چې الله پاک ذلک من آیات الله، لیکن هغه پر کائنات غور کوي، هدایت د دې په نصیب کې نه سوی، په کائنات په اوسېدو کې دې څه ورک سي. په کائنات کې دا نشانیانې پیدا کړي، په کائنات کې دا دونه وسعت و فراخي او فراواني راوستلې ده. سر خلاصېږي، یعنې دې خالي نظر د دې ګرد ژوند، د دې غور و فکر، د دې د مطالعې او د مشاهدات نتیجه دا راسي چې د کائنات په اوسېدو دې څه سي، خبر سي چې کائنات دا اوسط ورکړی دي، کائنات کم خالق مالک څه کړي، پیدا کړي دي، تر هغه د دې مشاهده او نظر څه کېږي، نه رسېږي. چې نه رسېږي دې د ګمراهۍ څه ښکاري. مطلب د دنیا د اسبابو یو جنګل دی. اسباب څه ده؟ الله پاک اسباب، دنیا دار الاسباب الله پاک څه کړي پیدا کړي. د اسبابو مسبب الاسباب ذات څوک دی؟ الله سبحانه وتعالی. د دې ګرد جستجو، د دې ګرد کاوشونه، د دې ګرد عمل جدوجہد دا په اسباب کې څه سي، ورک سي. تر چا پر نه ورسېږي؟ خالق ته ورسېږي، تر مسبب الاسباب پر څه کېږي، نه ورسېږي. وجه څه وي؟ سره خلاصېږي. هغه وجه د هغه چې الله سبحانه وتعالی ایمان ته څه کړي، نیو نصیب کړي، د ایمان سره بصیرت څه کړي، نیو نصیب کړي. بس د کائناتو په اوسطو کې څه سي، ورک سي. د کائناتو چې خالق مالک دی، چې هغه مسبب الاسباب تر هغه پر د رسایي څه سي، نه ورسېږي. ذلک من آیات الله، دا د الله څه دی، نښانې ده. صحیح شو؟ من يهدي الله فهو المهتد، اصل هدایت چاته ملاویږي؟ چاته الله پاک څه وکړي، فهو المهتد، بس هغه پر هدایت باندې سي. ومن يضل، چې د چا د ګمراهۍ الله پاک څه کړي، اراده کړې، فلن تجد له ولیا، هغه لره بیا څه نسته، مددګار نسته، مرشده. مرشد دې ته ویل کېږي چې هغه ته تر حق پورې څه کړي، ورسوي. صحیح شو؟ نو هغه نه مددګار یې نه سي، تر حق پورې د رسوي والا هغه یي. وجه د هغه یي چې هغه د ایمان او د بصیرت څخه څه محروم وي. نو الله پاک دته مددګار ونصیب کړي، نو الله پاک دته تر حق پورې د رسېدو والا څه کوي، ونصیب کړي. الله تعالی دې ما ته تاسو ټول ته د ویلو او د نصیب کړي.